دا د دې ماشومانو په برکت باندې الله مونږ ته رزق راکړي خو مونږ ته پته نه وي نو مونږ وایو دا رزق زه ورکوم نه چرې داسې مه وایه او په دې شکر وباسه چې ته د ټولو خلکو د رزق ذریعه الله ته ګرځولي وای الله شکر دی دا رزق به تا هسې دي ته ورکو خو منځ کې پکې زه واسطه او ذریعه رالم دا د دې رزق دی دا به دوی خوري ښه دا به دوی خوري میلمنو باندې بد مه ګڼئ دا میلمه له دا رزق الله لیکلی دی دا میلمه به دا رزق خوري ښه خو چې الله پکې ته واسطه او ذریعه جوړه کړې نو وایي شکر الحمدلله چې زما په وجه تا دته رزق وګرځ د دواړو جهانو سردار فرمایي چا چې میلمه ته بالغ کېښود میلمه ته د ادب او د احترام په نوم دا سړی به الله ضرور بخي دا به الله ضرور بخي چې میلمه ته بالغ کېښود دا به الله بخي دا به الله بخي چې د میلمه ته بالغ کېښود به هر صورت نوح علیه السلام خپلو زامنو ته وصیت کوي دوه کاره به نه کوئ شرک به نه کوئ تکبر به نه کوئ تکبر نه ځان ساتئ تکبر ډېره لویه ګناه ده لویي د الله د ذات سره ښایي ښه د بنده سره لویي خوند نه کوي نوې جامې تکبر نه دی ښه ښکلی ګاډی دا تکبر نه دی ښه ښه لباس اغوستل دا تکبر نه دی خو ښه څیز استعمالول او د هغې په وجه بل ته سپک کتل دا تکبر دی ښه په دې ګاډو باندې نورو دې غریبانانو ته په لاره دارې کول دا تکبر دی او دا تیزې ارنټې او دې پې رازغلول دا تکبر دی دا تکبر دا دی ښه د الله ستا نه اغوستی شي او دلی م ورکولی شي ښه داسې ورځ به راشي چې ستا نه به یې اغوستي او د ده په لاس کې به او ته به پې ورشي ته به پې ورشي دا ټول د الله بندیان دي نو نوح علیه السلام زامنو ته وایي شرک به نه کوئ تکبر به نه کوئ